نیمه قجوره وا خدا صحابی په لاس کې وا الله رب العالمین ورته سلام را لېږي څنګه نیمه قجوره وا قجوره لاس کې وا او جماعت وخت اعلان کیږي دا وخت د مغرب داخليږي روزه دا صحابي سره قجوره دا قجوره په من نیمه کړه خولې ته قجوره یوړه نیمه د شوندو نه بارو نیمه دننه وا چکه په ولګولو د چکه لګولو سره یو سائل आवाज کوي اے د کور مالک زمان روزه دا د الله پر رضا باندې سوي ما تراک اغه زنانه انصاریات بنو سلیم قبیله وا تاسو بار بار دا خبر نیمه قجوره او نیمه قجوره اصل بنیاد اور اغه د بنو سلیم قبیله اغه بي قجوره دخلین را اوستلا اغه دغه خوزه دا بنې بنکړلو قجوره په مې باندې نیمه کړه اے بچیا دا قجوره زما یوسا یا بچیا دا زما حصہ دا د فقیر حصہ دا دواره حصے بچیا دی فقیر تبار ورکا دولوی سبحان اللہ دا تموی نیمه قجوره وزمیم چی نیمه قجوره خو عزیزان سوگم پدی پوی نرے اس گوری قجوره لا آغا صحابیت بنو سلیم قبیلی والا چکل درشل باندی واپس دل نکیگی خبر ورترا گئی ورتوی جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جبرائیل علیہ السلام زیر رولو چه د بنو سلیم قبیلی پلان کئی خزی تا ہوایا چه اللہ در نرازی دے دا اللہ رضا دی مبارک شاہ اللہ در نرازی دے دا اللہ رضا دی سشا نیمه قجوره و نیمه قجوره غدروا نور سنو کور کے استا پکور کی 3 قسمه طعام پروت ہے 100 قسمه 3 قسمه او تبه نیمه قجوره حواله جدا نیمه قجوره او دغه نه دغه پکور کی یو قجوره وا نیمه خلقی و نیمه بار وا خو چې د سائل आवाज راغی ټوله ورته وروړه د اسمان نه د جنت زیره ورته ملو شو عزیزانو پختانه وی پیاز دیوی پنیاز دیوی ستا خو ټیک ده چې د پیاز صدقې وسوا خو په طیبی نفس روا اخلاص روا د اخلاص صدقه رد کیږي نه هغه قبولېږي نن زمونږ استاد قسم دې صدقات هم شته دي خو چې باران غواړو په ټیم باران نه کیږي بیمارانو ته صحت غواړو صحت نه راځي قرضدارانو ته دعا غواړو خدای قرضونو نه اخلاص کړي قرضونو نه خلاصيږي مالک بن دینار رحمت الله علیه هغه ته کسراغه ول جمعه تاسو عمل وخایا چې جنت ته به ورسېږم مالک بن دینار رحمت الله علیه ول ډېر سخت سوال دی وکړو ول جی دا مې ارمان دی ورته ویل د خپل مور او پلار خدمت کوه د مور او پلار خدمت کوه هغه کس چې خدای پاک تعالی سره چل دی مالک بن دینار رحمت الله علیه ته ویل هغه د خپل مور او پلار خدمت کوه مالک بن دینار ته چا ویل حضرت تعالی پته د مور او پلار خدمت ته ضرورت لري وای آو اولیاء او اولیاء وای بیگا د دې کس د والدین مبارکی ماته امام الانبیاء خوب کې اول چې سباله به د دې بچی راځي دا به زما د ګوانډي توپ مطالبه کوي ته ورته ووایې چې والدین در نه خفه دي والدین دې خوشحاله کا داسې خلکو اسلام یې نه کېده مالک بن دینار رحمت الله علیه ورته وایي نو تاسې ته پته ده او دا خبره درته کوم چې په رمضان کې 4 کسانو بخل نشته نور به انشاءالله ټول بخل کېږي ها 4 کسان یو کس هغه دی چې کوم کس د مور او پلار نه عاق وي د مور او پلار نه فرمانه بچي چې په دې رمضان کې په الله ځان او نه بخلو په مور او پلار باندې بیا د دې بخل نشته دویم حسد کوونکی انسان چې کوم سړی حسد او کینه کوي حسد او کینه دا ډېره بدرنګه بیماری ده دا ډېره خرابه بیماری ده دا عمل نه پرېږدي اسمان ته د قبلېدو دپاره عزیزانو بل هغه کس چې تعلق کټ کوي تعلق رشتې کټ کوي
نو عزیزانو مونږ او تاسو د مور او پلار نافرمانی الله دې مونږ او تاسو ته نه وساتي صله رحمی په یو بل باندې رحم کول الله دې مونږ دې قابل وګرځي چې په یو بل رحم وکړو او دویم د مور او پلار فرمانبردار او دارن حسد او کینې نه مو دې الله وساتي او بل مو دې الله د رشید کټ کول نه وساتي کله سلورو بیمارونو الله بچ کړو ان شاء الله جنت ته بزو ان شاء الله